وجعله سراجا ومنيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په سلسله کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نکاح عبدالمطلب پورې خبره را رسېدلې وه. د عبدالمطلب خپل نوم هغه شیبه او د هاشم زوی و او د مطلب وراره و. نن درس کې به زمونږ څلور خبرې. اولنۍ خبره د عبدالمطلب متعلق، دویمه د زمزم د کوهي د کنستو متعلق، او دریمه د عبدالمطلب خوب او نظر، او څلورم د دې درس نه موږ ته څه سبق حاصل شي. اولنۍ خبره عبدالمطلب د هاشم د وفات نه پس مطلب چې دی هغه د ده جانشینۍ حق ادا کړی، او څنګه چې هاشم په سخاوت کې مشهور و، نو مطلب چې دی مطلب په دې سخاوت په دې صفت کې هغه د هاشم نه وړاندې شوی و. د دې وجه نه مطلب ته فیاض وي، فیاض. بیا مطلب د یو سفر په دوران کې د یمن په علاقه کې وفات شوی دی، او دې مطلب د خپل وراره د شیبه عبدالمطلب د پرورش حق ادا کړی، او د هغه بهترین پرورش، بهترین تربیت. د هغې نتیجه دا وه چې د مطلب د وفات نه پس عبدالمطلب په هغه خدماتو باندې ماموره شو، گویا کې د قریشو قائم مقام سردار وګرځېد او د کعبې متولم جوړ شو. او په دې عبدالمطلب باندې د خپل تره د مطلب د هغه احساناتو او د هغه د تربیت او د پرورش او د هغه د احسانمندۍ خبره یاده وه. نو د دې وجې نه به خپل نوم هم ځان ته هم عبدالمطلب وي. عبدالمطلب معنا د مطلب غلام. او قریشو دته د ده د سخاوت د وجې نه، د ده د عظمت د وجې نه شیبة محمد د ده خپل نوم و، چا به د فیاض وي. او دته یو لقب ورکړل شو مطعم طیر السما. انسانان خو لا پرېږده، د مارغانو او د چرین او د پرین د هغو د خوراک هم به د اهتمام کو، او چا ورته د قریشو سید او سردار او شریف د قریش به. عبدالمطلب مختلف نکاحونه کړي، او الله پاک ورله اولاد هم ډېر ورکړی. د صحیح قول مطابق د ده 10 زامن او 6 لوڼې وي. مشری زوی د حارث و، بیا ابو طالب، حمزه، عباس، عبدالله، ابو لهب، زبیر، زرار، عبدالرحمن، مقوم، دا زامن. او 6 لوڼې وي: ام حکیم،
برا، عاتکه، اروا، امیمه، صفیه، دا د نبی علیه السلام ورورا دي. چونکې د عبدالمطلب نکاحونه مختلف کړو، نو یو نکاح د خپل نکاح د بنو نجار یو زنانه فاطمه بنت عمر بن عائز چې د هغې نه د نبي علیه السلام پلار حضرت عبدالله پیدا شو. د عبدالمطلب په باره کې ابن سعد په طبقات کې دا روایت نقل کړی چې عبدالمطلب چې دی د ټولو قریشو کې د ټول نه زیات حسین او جمیل، ټول نه زیات قوي او جسیم، د ټول نه زیات بردبار او حلیم، د ټول نه زیات سخي او کریم، او د شر او د فتنو نه به یې ځان ساتو، او د قریشو مسلمه سردار، او د ده شرافت او د دې عبدالمطلب نیکوالی چې په دغه جاهلیت په دور کې شراب به ځان حرام کړي. په روژه کې به خصوصي طور باندې د فقراو د مساکینو د هغو د خوراک او د څښاک انتظام به یې کوو. او په غار حرا کې د ټولو نه اول په یوازې والي په خلوت کې به عبدالمطلب کېناست. او د مطلب د وفات نه پس د ده یو ځای و، یو صحن و، یو دا موږ ته منډه ووایو، د دې یو ترکې نوفل دغه نوم هغه قبضه کړ. د دې عبدالمطلب کوم چې د نبي علیه السلام نیکه دی، نو خپل هغه ترونو ته یې وویل چې تاسو زما سره ملګرتیا وکړئ، زما د تره، زما د پلار د مطلب دا ځای نیولی دا یې ماله راکړی. نو نورې قبیلې ورته وویل چې دا ستا د تره خپله خبره ده، په دې کې موږ دخل اندازي نه شو کولی. مجبوراً دې عبدالمطلب خپل ماماګانو ته مدینې منورې ته خط ولېږه او اشعار یې ورته ولېږل چې زما سره ترونو دا سرسور وکړ. د ده ماما سعد بن عدي ځان سره 80 کسان راوستل او ابطح مقام ته چې راورسېد د عبدالمطلب سره ملاقات وکړ. نو دې عبدالمطلب ورته وایي زما کور ته ځو، وی کور ته به هلو ځمه چې د نوفل سره ملاقات وکړم. اتفاقي طور چې دی راورسېد، نوفل د مکې د قریشو چې کوم سرداران د هغو سره په حدیم کې ناست خبرې کولې، بس فورا دی لاړ او د هغه په سر توره کېښوده. وی چې دې ته راغلی ما چې د عبدالمطلب چې کوم د مطلب نه ورته کوم منډو پاتې شوی دی، ده ته حواله کې که نه حواله کې، که نه حواله کې زما توره به هلو د خپل کڅوړې ته ننوځي، ستا سترګې نه جدا کړی. بس هغه یې ما ورته حواله کړو. د قریشو مشران هغې ګواهان کړل. بیا عبدالمطلب خپل ماما ځان سره راوست، خپل کور ته 3 ورځې هلته عمرې وکړه، 3 ورځې پس بیا روان شو. د مطلب عمر چې و دا 82 کاله، د 82 کالو په عمر کې دی وفات شوی. بل د عبدالمطلب شرافت په مکه کې مشهور، او چې کومې ښې خبرې به بس هغه به د رایج کولو کوشش کو. دا د مطلب محنت او هغه اثر په عبدالمطلب کې و. همدغه وجه د عبدالمطلب به خلکو ته داسې ډېرې خبرې دي چې هغه وروسته باقاعده د اسلام حصه ګرځېدلې. په اسلام کې به هغه خبرې لکه دې عبدالمطلب په خپل خاندان کې د دې خبرې اهتمام کوو چې محرم به د یو بل سره نکاح نه کوي، لکه د خور سره نکاح، ترور سره نکاح، د مور د خور سره نکاح، د پلار د خور سره نکاح، دا یې منع کوله. او په اسلام کې بیا هم دقه حکم راغلی. بل عبدالمطلب به د غل سزا جو لاس کټ کو، او د غل سزا په اسلام کې لاس کټ کول. داسې نور ډېر خبرې چې هغه عبدالمطلب په خپل وخت یې رایج کړې وي، هغه د اسلام بلکل مطابق.
ولې د نبي علیه السلام د راتګ نه مخکې الله رب العالمین څومره ښایسته انتظام کړ. د مطلب د وفات نه پس عبدالمطلب هغه جانشین مقرر شو او د خپل پلار نه زیات سخاوت اختیار کړ. نو اوس زموږ دویمه خبره چې ده د زمزم د کوهي د کنستو هغه دې ځای پورې متعلقه ده. د زمزم کوهی بند شوی او د زمزم د کوهي د بندېدو وجه دا وه چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام پیغمبر جوړ شو، عمالقه قوم ته، جرهم ته، او د 130 سال په عمر کې وفات شو. د اسماعیل علیه السلام په الواد کې قیدار هغه د خانه کعبې متولي وګرځېد. چونکې بیا نسل خورېدو د جرهم قبیلې او بنو اسماعیل دا غټ خاندانونه جوړ شو. د معاش لپاره دوی ځای په ځای سفرونه شروع کړل، ځای په ځای ګرځېدو. خو د خانه کعبې هغه ذمهواري او د خانه کعبې پاسباني او نگهباني هغه د بنو اسماعیل سره وه. څه زمانه پس د بنو اسماعیل او د بنو جرهم اختلافات پیدا شو او هغه اختلافات دومره حد ته ورسېدل چې باقاعده دواړو قبیلو جنګ وکړو. بنو جرهم غالب شوه او د بنو اسماعیل نه د خانه کعبې ذمهواري واخیسته او د مکې مشري هم واخیسته. بنو اسماعیل چونکې د بنو جرهم د ظلمونه کول د مکې نه ځای په ځای اطراف ته راوړل، هلته پاتې کېدل. خو چونکې دې بنو جرهم په دې خانه کعبه کې او په دې مکه کې په دې حاجیانو باندې په خلکو باندې ظلمونه زیات کول، زیاتې به کو فسق و فجور شروع شو. نو د عربو نور قبایل د دوی خلاف راپاڅېدل او دا خانه کعبه د بنو جرهم نه په زور واخیسته، د مکې مشري په زور واخیسته. نو دا بنو جرهم چې تلو که نه، په دوی کې یو کس عمر بن حارث، هغه چې څومره د دو سازو سامانو او د دو تورې وې، زغرې وې، سره سپینو غشي، هغه ټول د دې زمزم کوهي ته واچول. د زمزم کوهی بند کړو، نام و نشان ورته ختم. دوی لاړل، بنو اسماعیل نور قبایل هغه بیا واپس راغلل. خو ډېره زمانه په دې کې تېره شوه، چا دې زمزم ته ورته خیال نه و چې دا کوهی خو راویسته غواړي. چې کله عبدالمطلب ته د مکې مشري میلاو شو، د خانه کعبې متولي شو، نو یوه د خپل زوی حارث سره مشوره کوي چې ده بیا کوهی را زمزم راویسته غواړي. وایي زموږ ته څه علامت نشته، موږ ته څه ځای نه دی معلوم چې کوهی په کوم ځای کې او کولاو به څنګه، ځکه مشري هم نشته، خلک راسره هم نشته او کېدای شي دا نور قریش دې ته جوړ هم نه شي. د عبدالمطلب سره د دې زمزم د کوهي غم و. یوه ځای په حتیم شریف کې ده خوب ویني، یو کس راشي او ورته وایي احفر بره وکنه. نو ما شو ما بره څه شی دی؟ سړی لاړ. په سبا بیا مې خوب ولیدو، بل کال هغه سړی راغی ما ته وایي احفر المظنونه. ما چې من مظنونه څه شی دی؟ سړی واپس لاړ. په سبا بیا راغی ما ته بیا هغه سړی وایي احفر زمزم، احفر طیبه. وایي ما چې ما طیبه څه شی دی؟ په څلورم بیا چې راغی نو ما ته وایي په دې خوب کې احفر زمزم وکنه. وایي ما چې ما زمزم څه شی دی؟ ما دغه سړي وایي دا داسې اوبه دي لا تنزف ابدا ولا تزم. دا داسې اوبه دي چې نه قطع کېږي، نه کمیږي، نه ختمیږي. تسقي الحجید الاعظم، او لوی شمار بې شماره حاجیان هغه له دې سیراب کېږي. دا چې ما ته معلوم نه دی.
په سبا یا بله ورځ خوب ولیدو د خانه کعبې د مخامخ دی ملاس دی د شپې یو کس ورته وایي چې ته دا زمزم دا کوهی وکنه د کوم ځای کې دی علامې ورته ښایي نو یو ځای ورته وایي من بین فرسي و دمین کوم ځای کې چې غوښانه او وینه پرته ده هغه ځای وکنه دې سهار راپاڅېد د خپل زوی حارث وایي چې دا کوم ځای کې دی ګرځېدو را ګرځېدو چې دا ځای کوم دی میلاو شي خو څه اندازه ورته نه وه باره اوږده کیسه ده مختصر دا چې د خوب په ذریعه ورته وښویل شوه چې د بت په خوا کې چې په کوم ځای کې خلک نذراني پیش کوي خپل څاروي ذبحه کوي هلته کې وینه هم ده او یو روایت داسې دی د الله پاک ته سوال وکړو یا الله ماته دا ځای وښیي دا کوم ځای کې دی نو په خوب کې چا ورته وایي یو کس یې ولیدو هغه بیزه راوسته هغه بیزه یې ذبحه کړه د هغه بیزې نه وینه وبهېده او بیا هغه د هغې هغه لرې صفا کوو نو غوښان په کوم پاتې شو په هغه ځای کې سهار چې دی راپاڅېد سیده ګرځېدو هغه ځای بیا پوځي ته وایي حارث ته دا ځای دی وایي دا به کړو زمزم او یو روایت داسې دی چې بیا درته وویل شي په کوم ځای کې کارغه چې خپله مکوخه دقه زمزم دی او هغه کارغه د کلیه او مخوخه یې ښودې وه د قریشو ته وایي عبدالمطلب صاحب چې زه د زمزم د اوبه راکولاوهم دا کوهی قریشو مخالفت وکړو چې ته اوس نوې مسلې جوړې او دا به سم کولاوئ خو په هر حال عبدالمطلب د خپل زوی حارث سره په ملګرتیا کې د زمزم په کودایي باندې پخپله کار شو قریش راغلو دی رکاوهو چې نه دا ته مه کوه یا مونږ ځان سره په دې کار کې شریک کا عبدالمطلب وده چې په دې کار کې خو زه تاسو ځان سره نشم شریکولی دا خو د فضیلت کار دی ما ته الله تبارک وتعالی وعده کړی دی دا به زه پخپله کوم نو خپل زوی حارث ته وایي ته دې خلکو سره باز کوه او زه به دا کودایي کوم 3 ورځې کودایي کوله د اوبو د ګرک راښکاره شو نو عبدالمطلب آواز وکړو هذا طوع اسماعیل دا د اسماعیل کوهی دی اوبه راښکاره شوه حارث په خاورو ویسته عبدالمطلب به کودایي کوله چې کله اوبه راښکاره شوې د قریش نو قبایل راغلل وایي دا خو اوبه دي خو ستا یوازې نه دي ګورئ په دې کې مونږ ځان سره شریک کا نو هغې زه خو تاسو په دې کې نشم شریکولی دا خو ما الله پاک دا فضیلت راکړی دی او محنت ما یوازې کړی دی هغوی چې نه مونږ به ځان ته شریکې دوی په دې کې اختلاف شو په هغه زمانه کې په شام کې یوه زنانه وه کاهن هغې ته ویل کېږي جادوګره خلکو ورته تپوسونه کول دوی د کسانو فیصله دا وکړه وایي دا خپله فیصله به ښځې له وشي شام نو څه کسان د عبدالمطلب سره یو څو قبیلې وي او څه د قریشو سره قبیلې روان شي په سفر باندې چې مونږ له به هغه فیصله وکړي څوک چې خوشې بیابانونو سهاراګانې یو ځای کې دوی سار شو تږي شو اوبه نه وي د اوبو تنده شروع شوه دونه تنده راغله چې دوی په خپله ووي چې په ځانه خبرونه کوو چې په خپله به قسم وو چې هسې نور زموږ د خښول څوک نشته نو د عبدالمطلب چې اوښه په کوم ځای ناسته وه دا خپله اوښه پاسوله او په هغه ځای کې اوبه راښکاره شوه نو عبدالمطلب خپلو ملګرو له وربو وکړې خپل څاروي اوبه کړل بیا یې دې نورو د قریشو قبایلو ته ویل راځئ تاسو اوبه وڅښئ نو هغه دې اوبه وڅښلې بس هغوی له مونږ فیصله وشوه تا د الله پاک دا فضیلت درکړی دی دا غوراوی تا ته میلاو شوی دی نو دا زمزم دا اوبه هم ستا په دغه کې دي په دې کې مونږ بس زموږ فیصله وشوه واپس راغلو بیا عبدالمطلب صاحب لګیا دی کودایي کوي لاندې سره او سپینه او غشي او زغرې او تورې دا راښکاره شوې د قریشو قبایل بیا راغلل دې ته خو ټینګېده ګران یې په دې کې به زموږ یو څه خامخا کړي دا خو یوازې ستا نه دي نو عبدالمطلب صاحب ورته وایي دا فیصله به وکړو جوړښت خو هېڅ خبره نشته خسن به وغورځو کله چا راوغه بس هغه شی به د هغې 2 خسنې د خانه کعبې په نوم باندې کېښودې 2 خسنې عبدالمطلب په خپل نوم باندې او 2 خسنې هغه د دې قریشو د قبیلې په نوم باندې چې کله خسنې راوخت په سرو سپینو باندې خسنې و هغه 2 خسنې د سرو سپینو چې هغه د خانه کعبې په نوم راوخت بس هغه خو یې د عسکر سپین چې دی او د خانه کعبې دي په دې کې چا څه کار نشته چې دویم خسنې وغورځوو د تورو او د زغرو هغه د عبدالمطلب په نوم باندې راوخت او دریم خسنې چې کوم غشو کمزوري غشو د نورو قبایلو په
دغه باندې پاتې شو. هغه لږ پریشانه شو چې ګوره هغه اصل شی زموږ نه لاړه، اصل سپي نوم لاړو او هغه صحیح تورې زغرې زموږ نوم لاړې، بس دا څه ښه شي چې دا خوا دې خوا جنده ده او کمان دی. خو بهرحال فیصله یې کړې وه، خبره ختمه شوه. په دې عربو کې څه صفات هم وو، دا به انشاءالله مخکې بیان شي. الله پاک دا نبوت چې دلته راوستو که نه داسې نه وه چې په دې کې ټولې احکامې ټول راجمع شوي وې. څه صفات پکې وو، د هغه صفاتو په وجه الله پاک نبوت دلته راوستی دی. دا به انشاءالله مخکې بیان شي. فیصله شوې وه، خبره ختمه. د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب صاحب حوضونه تیار کړل او له دې زمزم اوبه به یې راویستې، په هغې کې به جمع کولې او حاجیان به د هغې نه اوبه څښلې. بعضې کسان هغو د نبي علیه السلام د نیکه سره حسد شروع کړو چې ګوره دا اوس دا خدمت دی کوي، دا همونه به کیسه په کار وه. نو بل څه کار یې کولی چې د شپې به راتلل، هغه حوضونه به خرابول، حوضونو کې به یې ګوتې ورته والي. سهار به عبدالمطلب صاحب به راغی، حوضونه یې به برابر کړل. الله پاک یې سوال وکړو یا الله د دې مصیبت زموږ خلاص کړي. په خوب کې چا ورته وویل وی دا دعا وکړه: اللهم انی لا احلها لمغتسل ولكن هي لشارب حل. یا الله دا اوبه چې دي دا د غسل وال دپاره حلال نه دي، د څښلو دپاره حلال دي. سبا یې دغه اعلان وکړو. بس الله پاک داسې ترتیب برابر کړو چې کم سړی به راته د حوض ورانولو کوشش به کوو، په هغه به څه بیماري راتله. ډېر کسان داسې بیماران شو. بس هغه خلک ویلې ده او د دې حوضون نه قلار شو. د دې ځای پورې دا د زمزم د کودای خبره، دا زموږ درېیمه خبره. درېیمه خبره د عبدالمطلب خوب او د هغه نظر چې کله دې قریشو د عبدالمطلب سره د دې اوبو په دې کنستلو او د دې اوبو په دې حق باندې بحث او خبرې شروع کړي، نو عبدالمطلب یو نظر ومنو. یو په دغه ټایم د عبدالمطلب څخه خپل یو زوی و، حارث نور زامن د ده نه و. دا نظر دا وکړو یا الله که زما لس زامن وشو او دا لس وانه زما د موټو د مضبوطتیا شو، زه په دې کې یو زوی به چې دی هغه ستا دپاره قرباني کوم، خو چې دا اوبه زما په لاس راوګېږي. د الله تبارک وتعالی شان ته ګوره، څه وخت پس د حضرت عبدالمطلب لس زامن پوره شو. د ټول نه کشری زوی چې دی هغه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی او په هغه پسې حضرت عباس رضی الله عنه دی او په هغه پسې مشر چې دی زموږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام والي صاحب عبدالله. خو حضرت عبدالله د عبدالمطلب په دې خپل ټول زامنو کې ډېر زیات خوښ. اوس د عبدالمطلب د خپل نظر هېر دی چې ما داسې یو نظر منلی او داسې خبره وه. یو ورځ دی اوده دی د خانه کعبې په خوا کې د شپې خوب ویني، یو کس ورته وایي یا عبدالمطلب اوفي بنذرک لرب هذا البیت، تا چې کوم نظر منلی و د دې کور د رب دپاره هغه نظر پوره کړه. بس دی خو راپاڅېد، خپل بچي ټول راجمع کړل، لس واړه خپلې خویندې کېنولې چې ما داسې یو نظر منلی و او داسې خوب مې لیدلی دی. ګورې د عبدالمطلب رهنمایي الله تبارک وتعالی د خوب په ذریعې د الهام په ذریعې سره کوي. دا د نبي علیه السلام د راتګ د بعد لاره واریږي، دا میدان جوړېږي. زامنو ټیک کړه، دا نظر منلی اوفي بنذرک افعل ما شئت، دا زامنو الفاظ دي. نن سبا زامن دا وایي وبه چې ځان ذبح کړو زموږ نه خلاص کړه، تا خو عمر خوړل دی، موږ لا واړه بانې وکړو. او دا د نبي علیه الصلاة والسلام مشرانو پلار ته وایي اوفي بنذرک افعل ما شئت، خپل نظر پوره کړه څنګه چې خوښ یې. یو روایت دا دی چې حضرت عبدالله رامخته شو، وی ما ذبح کړه، خپل نظر به ما باندې پوره کړه. هغه یې نظر به خسنه کوم چونکې عبدالله ډېر زیات خوښ و د عبدالمطلب صاحب. وی زه به خسنه کوم چې د چا راوخته بس هغه به ذبح کوم. اتفاقي ته و چې خسنه وغورځوو د عبدالله راوخته. بس پلار خو خبره کړې وه، بادري ناخواسته خپل ځای ځان سره روان کړو، چاړه یې راواخېسته او اراده یې وکړه چې دی به زه ذبح کوم. یو روایت دا دی چې سم له ویل،
نو حضرت عبدالله دا ښایسته نوجوان او د دې پلار ډېر زیات خوښ و، خو چونکې د هغه خبره کړې وه د خبرې شاته کېدل بیا اردو کې نه و. د نبوت د راتګ یو سبب په عربو کې دا و چې دا د یوې خبرې خاوندانو بس. نو چې کله دې پلار په دې خپل بچي باندې چاړه راکوله نو حضرت عباس را منډه کړه او د حضرت عبدالله د خپې نه راخ کړ. عبدالمطلب سے دے واپس راکاږي، عباس واپس راکاږي. و چې نه دې مذهب په دا خو ته یو نوی رسم په جوړ کړي، بیا به خلک خپل بچي قربانوي په دې طریقه باندې. په دغه ځای کې په دې کشمکش کې د لګیا د نبي علیه السلام تروالی د حضرت عبدالله خویندې راغلې، نو هغه په دې خبره ډېر زیات پریشان دي، دا زموږ ورور ذبح کېږي. او یو روایت دا هم دی چې د حضرت عبدالله په ماماخېله کې یو کس هلته کې و، نو هغه عبدالمطلب صاحب ته وویل چې ګوره دې مه ذبح کوه، د ده په ځای فدیه ورکړه او په فدیه کې چې څه موږ به درکوو. د یو کس فدیه په هغه وخت کې د یو قطر چې هغه 10 اوښانو. بس فیصله دا وشوه چې خسنه به وغورځو د عبدالله او د 10 اوښانو، ځکه د اوښانو راواخلو جو خلک که نه عبدالله به ذبح کړي. خسنه چې وغورځو په یو خسنه کې د عبدالله په بل کې 10 اوښانو نوم د عبدالله راوخته. خویندې وې دا اوښان 60 کال، په بل خسنه کې اوښان 60 شو، یو کې عبدالله نوم دی بل کې 60 اوښان دي. بیا خسنه د عبدالله راخېږي، اوښان 30 شو بیا عبدالله راوخته، اوښان 40 شو بیا د عبدالله نوم راخېږي، 50 شو بیا د عبدالله نوم راخېږي، ان تر دې چې 100 اوښان شو. نو په یو خسنه کې 100 اوښان وو، په بل کې د عبدالله نوم. چې کله خسنه وغورځو د 100 اوښانو راوخته. بس کله خوشحاله شو چې 100 اوښان څه خبره نه کړه، حضرت عبدالله بچ شو. د حضرت عبدالله په ځای باندې 100 اوښان ذبح شو. او په هغه وخت کې دا 100 اوښان چې ذبح شو نو عبدالمطلب صاحب هېڅ چاته اسم نه دی ویلي، که چا خوړو که چا سپو که چا وړو که چا څه کول نه کول. دا 100 اوښان عبدالمطلب صاحب د حضرت عبدالله په مقابله کې دا ذبح کړي. په هغه زمانه کې د یو کس دیت 10 اوښان بیا 100 شو. پیغمبر اعظم فرمایي چې اوس هم 100 اوښان دي، دا دیت هغه مقرر شوی. د نبی علیه الصلاة والسلام یو لقب دی ابن الذبیحین. حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي تابعینو کې راځي، صحابو کې راځي، دا روایت نقل کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ناسو ما یو باندې راغی وی السلام علیک ابن الذبیحین، اے د دوو ذبیحین زویا پتا دې سلام دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسکیش نه موږ دا ذبیحین دو ذبیحې څه مطلب دی؟ یو خو زموږ په ذهن کې وه چې نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام بالوات کې دی، نو د هغه څه دا واقعه راغله، خو دا بل په ذهن کې نو یو کس د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه تپوس وکړو چې ذبیحین معنا څه ده؟ نو هغې ذبیحین معنا دا ده چې نبی علیه السلام پلار عبدالله دیم د ذبح نه الله پاک بچ کړو، څنګه چې حضرت اسماعیل علیه السلام الله تبارک وتعالی د ذبح نه بچ کړو. د دې ځای به دا زموږ درېیمه خبره وه د عبدالمطلب خوب او د هغه نظر. و د دې درس نه موږ څه سبق حاصل شو؟ اولنی سبق موږ ته دا حاصل شو خدمت، د انسانیت خدمت. د نبي علیه الصلاة والسلام په نسل کې د نبي علیه السلام په آبا او اجداد کې د خدمت یو لویه سلسله راروانه، لکه اول د هاشم خدمات، بیا د هغه نه پس د قصی خدمات، اول د قصی بیا د هاشم خدمات، بیا د مطلب خدمات، بیا د عبدالمطلب خدمات، او بیا د پیغمبر علیه السلام په خپله هم د انسانیت خدمت کړی. او د هغې دلیل دا دی چې کله نبي علیه السلام د نبوت میلاو شو، نبي علیه السلام کور ته راغی، اولنی وحی چې راغله نبي علیه السلام ډېر زیات ویلې. نو حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها فرمایي زملوني زملوني انی خشیت علی نفسی، ما باندې کمبل راواچوه چې به ځان یېرېږم. نو هغه وفرمایله کالله والله
لا يخزيك الله زماني دا الله په ذات قسمي الله تبارک وتعالى بتانه سنکي ولي انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعيب على نوائب الحق تدري رشتہدارانو سره تعلق ساتي تدا خلقو بوجونه چوته ته خلقو روزگار ورکه تدا میلمه قدر کې تدا حق په خبره کې د خلقو سره تعاون مرسته کې تبا لا پک نه ځای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نمخ کوم د انسانیت خدمت کړي دا د خدمت د انسانیت دا یو سلسله و د نبی علیہ السلام په آبا اجداد کې روانه نو زموږ لپاره یو سبق دا دی چې مونږه د پورا انسانیت د خدمت سوچ وکړو چې زه د انسانیت څخه خدمت کولی شم زمونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه د اجدادو د آبا او اجداد دا مونږ ته په ورثه کې دا خبره پاتې شوې ده چې مونږ به د انسانیت خدمت کوو همدغه وجه ده قرآن کریم کې نه وایي ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا د مسلمان کار څه دی دی به د غریبو دی به د مسکین دی به د یتیم دی به د قیدي په هغو باندې خوراک سکاک کوي او څه وایي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا دا کار ستا شکرې لپاره د الله د رضا لپاره او فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه نبی علیہ السلام فرمایي الله تبارک وتعالی د هغه انسان په امداد کی صوبوی دا انسان دا خپل رور په امداد نو موږ ته یو سبق دا میلاو شو دویم دا یو خبره پکې راغله چې کله بنو جرهم خانه کعبې پاسباني واقع ظلم شروع او هغه ظلم سره هغه نظام ونه چلېد قبایل راویده شو او دا هغه مشري ختمه کړه د ظلم سره حکومت نشي چلېدی د ظلم سره مشري نشي چلېدی نو موږ د پاره دا سبق دی موږ ځان د هر قسم ظلم نه ساتو الله رب العالمین د عمل کو توفیق راکړي ان شاء الله روان درس با د حضرت عبدالله او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د مور بیبي حضرت آمنه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته دراتګ آدم ورسره مطلب وس خپل مقام پر ورسېدو چې د چا د وجه نه الله تبارک وتعالی د کائنات جوړ کړی دی د چا لپاره دا دومره لوی میدان لګېدلی دی د هغه هستۍ د راتګ به انشاءالله ورځې که زندګي وه سبا درس کې به خبره کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین